يهودو به داسې کول چې کله به یو زنانه ته بیماری رااله نو یهودو به د هغه زنانه سره خبرې هم نه کولې، خوراک به هم ورسره نه کول، لاس به هم ورسره نه میلاوه، نور خپلې بسترې ته را پرېښودل او سملاستل ورسره دا خو لا ډېرې لرې خبرې دي. دې پورې هم د یهودو متعلق راغلی دي چې یو خاص کوټه او خاصه کمره به وه د دې زنانو دپاره، او دا به په دې 10 ورځو کې هلته وشړلی شوه چې دا 10 ورځې به هلته تېري او تاله به هلته تیار خوراک راځي. ته به 10 ورځې موږ سره په دې عام کور کې نه اوسېږي. نو چې کله به دا 10 ورځې ختمې شوې بیا به دا راوبللی شوه. نو دونه سختی کوله په دې باب کې. نصارو په دې باب کې دونه نرمي کړې وه چې هغوی به ورسره صحبت او جما یعنې ملاقات به هم ورسره کو په دې 10 ورځو کې. پیغمبر علیه الصلاة وسلام په دې باب کې اعتدال وکړو. رسول الله مبارک وفرمایل چې صرف ستاسو دپاره په دې ورځو کې د زنانه سره صحبت او جما خاص ملاقات ورسره خپل تعلقات د نکاح تعلقات ورسره نشئ ساتلی، او د دې نه ماورا چې څونه تعلقات دي، خوراک دله پخولی شي، ورسره خوراک خوړی شي، ورسره یو ځای سملاستلی شي، ورسره خبرې کولی شي، دا ټول کارونه د په دې حالاتو کې دا جایز دي. بیا بعضې مواقعو کې رسول الله مبارک ازواج مطهرات له په دې باب کې دونه قربت ورکو، د الله پیغمبر نه پاک خو څوک نه و په دنیا کې، دونه قربت یې ورکړه چې امت ته دا مسله ډېره اسانه کړله. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام په دې کې اعتدال پیدا کو نو په یهودو باندې ډېره سخته جوړه شوه. یهودو یو بل ته ووي دا پیغمبر په هر څه کې زموږ مخالفت کوي، وی چې موږ څه کوو دی زموږ او دونه مخالفت کوي زمونږ چې موږ مجبوره کړي په دې باندې چې مونږ غوسه شو. وی ګوره په دې باب کې زموږ دونه مخالفت وکړو چې هغه زنانه ته یې په کور کې ځای ورکړو، خبرو کولو اجازت، خوراک ورسره د هغې د لاس خوراک کول، ځان سره په خپله بستره سملول، خاوند یې دونه اجازت ورکړو. نو وی دا یې مونږ سره مخالفت وکړو. نو چې دا خبرې یهودو شروع کړلې نو یو 2 صحابه دي دا رسول الله مبارک له راغلل. یو ته ویل کېږي اسید ابن حذیر او دویم عباد بن بشر رضی الله عنهما چې راله رسول الله مبارک ناسو د الله پیغمبر ته وی د الله پیغمبره یهود خدا دا خبرې کوي ولې موږ سره دا جما شروع نه کو، یعنی یهودو مخالفت کو کنه د صحابي موږ مخالفت کو. نو چې موږ سره خوراک شروع کو دوی په خپه دي راځي چې دا جما ور سره شروع کو چې سم دا اور په بل شي، سم مخالفت کوي. ځکه رسول الله مبارک وي جما به نه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دونه غوسه شو، صحابه فرمایي د الله پیغمبر غوسه و. موږ به په دې صحابه ډېر زیات غوسه کیږي رسول الله مبارک. دی وته لاړل رسول الله مبارک لچا هدیه راوړه پي د الله پیغمبر یو صحابي ته ورشه دا دواړه راوغواړه، دا یې بیرته راوبالل، ورته دا اوس کوي دا پي چې په اوس کول بیا موږ ته پته ولګېده د الله پیغمبر غوسه سړه شوه. ځکه رسول الله مبارک په دې حالات کې د جما اجازت بالکل نشته دی. وروسته په دې باندې بیا نور روایت تاسو ذکر کوي.